سورة زخرف آیت نمبر 74 12 رکو 25 سپارہ صفحہ نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون صدق الله العظيم سورة زخرف آیت نمبر 74 12 رکو 25 سپارہ تاسو لیات شي مونږ د زیارت د ورځې سبق خلاصه داوا چې مسلمانان مؤمنان دب الله تعالی جنت ته ولېږي او په جنت کې به کم دی آسان خبره ما تشتهيه الانفس د انسان نفس چې سغواړي دا په جنت کې بنده ته ملاويږي دغه بیا موږ شپږ انعامات تفصیلی ویلی هوا او بیا په هغه کې اخره کې خوراک دی او د خوراک نه پس پاغي کې بیا میوجات دي الله دې زموږ استاد سنوم په دې اولنې فهرست کې راوستلی کی په دې آیتونو کې الله تعالی چې کوم دې د کافرانو د مجرمانو چې کوم دې د آخرت هغه زجر کوي نمبر 1 کافر بنده به کوم دې په جهنم کې به همیشه بوي نمبر 1 اور دویم دا چې کله یو کافر په جهنم کې داخل شي نو دمانه به کم دی عذاب به کمیږي نه الته جنتیان چې کوم هغه ته به کم دی انعامات به سیوا کیږي با دل د کم دی د کافر بندا دمانه به عذاب کمیږي بنا د دویم زجر پکې داده او دریم نمبر وهم فيه مبلسون چې کافر بنده به کم دی په جهنم کې به نا امید بشي مایوس بشي په دې خبره باندې چې به بزب همیشه په دې کې ما او ما قبل چې کم دی مؤمن بنده دی به کم دی په جنت کې به خوشاله شي دی به کم دی په دې خبره باندې ورسیږي چې په دنیا کې ما کم د توحید لار اختیار کړي واغ ټیک وا او دی بدل د څه شي نا امید بشي دریم نو دی له وجه کم دی د عذاب سبب به تخکاری شي چې به مونږ د جهنم ته ولې راغلی یو نو نمبر 1 دا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين چې دا خلک ظالمانو شرک کړي دي کفر کړي دي نو دی وجه کم دی आवाज به وکي دلته کم دی باقاعده راغلی دي یا مالک دا مالک چې کم دی دا د جهنم د خازن نوم دی کی به आवाज وکي چې اے مالکا پمون باندې د مرګ فیصله وکا ليقضي علينا ربك الله تعالی چې په دې جهنم کې پمون باندې د مرګ فیصله وکا او دا مرګ بدی ته په جهنم کې به تور انعام مخکاری شي چې وای کچر ته مونږ ته مرګ راغله نو د دې جهنم نه به زمونږ چټکارا به حاصل شي مونږ جهنم نه ولار شو ختم بشو نویدا یو قول پکې دا دی لقد جئناكم بالحق ودا د جهنم خازن دا فرشتہ به ته په جواب کې وای چې تاسو ته حق راغلیو پیغمبر در تراغلیو کتاب در تراغلیو خو تاسو چې کم دی کنه دا حق به تاسو ناخوخولو ځکه تاسو نن په جهنم کې لہذا تاسو باندې به مرګ ناراضي مرګ رالو بیا خبره ختم شوله او دویم قول پکې دا دی چې لقد جئناكم بالحق الله تعالی به دې ته دا جواب وکي چې تاسو اوس اسی چې مواخه تاسو له په دنیا کې حق راغلی او حق نه مراد څوک دی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی د حق نه مراد کوم دی کتاب دی د حق نه مراد انبیاء کرام دی اغي تاسو تراغلی مونږ را لګلی او تاسو چې کوم دی دا پزان باندې لازم کړی نو لہذا ځکه نن تاسو په جهنم په عذاب کې به همیشه دې زبول چې کوم دی د جهنميانو عذاب دی الله تم تاسو ساتي ان المجرمین بشک ګناګاران با فی عذاب جهنم خالدون فعذاب د دوزخ کې به همیشه وي لا يفتر عنهم نبشي سپکولی عنهم د دې جهنميانو نه وهم فيه مبلسون او دوی په هغه کې مایوس پراته وي
وما ظلمناهم ومنگ ظلم ندے کری پدوی ماندے ولكن كانوا هم الظالمين لیکن بھی وہ ظالمان ونادو او آواز با اکڑی یا مالکو اے مالکا چنم دا فرشتے دے لیقضی علینا ربک چکار دی تمام کری زمونگا ربک استارب سکار دی تمام کی ومون ماندی دی مرگ راولی قال نو یا با اللہوی اور یا با دا خازن بگوی دا جہنم انکم ماکیتون بے شکتا سو ہمیشہ اسیدن کیے لقد جئناکم بالحق اور منگر اڑی دی تاسو تا حق دین ولیکن اکثرکم لیکن اکثر پتاسو کی للحق لحق نکاریون نفرت کولو ولیکن اکثرکم دین مراد کم دی د مجرمانو مشران دین مراد دی چې مشران داسې و تاسو کې چې هغه با پویدلم نه او تاسو چې کوم دې تقلید مو کولو نو تاسو مشرانم نه پویدل تاسو تقلید وکړو نو دا کافران چې کوم دې مشرانم په جهنم کې دي او کشران دې په جهنم کې دي او اکثرکم نه مراد کوم دې چې دا کم مشران دي ام ابرمو آیا دوی کلک قصد کړي دي امرن د یو کار ابرم یبرم ابرامن ابرمو دا ویل کیږي چې د یو کار د پاره بلا شي خلق راجم شي دې چې کوم دي ابرم ابر ویل کی ابرم یو کار دی او کار خلق سیریس واخلي او دا غي د پاره چې کوم دی بلا شي خلق راجم شي د دې مراد دا دی چې دې کافرانو به د نبی له سلام په حق لکه چې کوم دی هر خبر به سیریس اغستله او تاسو په سیرت کې به کتلی وي چې سیرت چا سټډي کړی وي کله هم چې د پیغمبر خدا خلاف بدیس سازش کولو نو دا ابو جهل او غړ غړ سرداران دا براجم شول نو دی به هغه کار په کلک اراده سره کولو پاغي کې به انعامات کې خودل شول وی دا کار کول دي او په دې باندې سل او خان دي او په دې باندې سل اسونه دي نو داسې انعامات به کله کې خودل شول ځوانان برا پاسې وی دا کار بز کوما کله کې اراده سره وکولو نو الله وی چې تاسو هم په دنیا کې چې کم دی یو کار بچ کولو د پیغمبر خلاف چې هغه وو قتل اور دیم دا د توحید خلاف چې هغه ختمولو نو لہذا تاسو به یو کار په کله کې اراده سره کول نو لہذا فإنا مبرمون ولدا یاد اوساته الله به خپل وی چې مونږ هم استاد خلاف کلک قصد کړی دی کلک اراده مونږ هم کړی دی چې تاسو به همیشه سکیه جهنم کې ویه مجھے کې دا معنی مطلب دی ام ابرمو ایدوی کلک قصد کړی دی امرن د یو کار امرن مراد سو د پیغمبر خدا قتل او د توحید خلاف سازشونه فإن پس بشک مونږه مبرمون کلک قصد کوونکیو ام يحسبون ایدوی قیال کوي ان لا نسمع سرهم بشک مونږه نه او راز د دي ونجواهم او د دې مشوره بلا ولنا ورسلنا او زمونږه فرښتې هم لديهم يكتمون چې دوی سره لیکي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين تاسو لما سوره زخرف کې ویلو چې عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خلق ویل چې دا د الله زوی دی نصارو دا خبره وکړه چې عیسی ابن مریم دا د چا زوی دی د الله تعالی او د مکی مکرمه کا مشرکانو دا عقیده وا چې فرښتې د الله تعالی لوریانی دي نو الله په دې ټولو باندې رد وکړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته دې خلکو ته وایا د زما د پاره د الله د پاره چې کم دی زوی وو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې زستاسو کو بیا اول حقدار زوم چې ما د الله تعالی د زوی تابعداري کړې و سلام علیکم نبی علیہ السلام دی خلکو ته وی کچرته تاسو وای چې عزیر علیہ السلام د الله زوی دی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی فرښتې د الله لوریانی دي
نو په فرایضو کې چې کم دی زه تاسو کې زیات تکړه ما نو ما به چې کم دی اول د هغه د زوی تابعداري کړې و او د الله تعالی د زوی نعوذ بالله تابعداري داسې ده لکه د الله تابعداري کول کچرته د الله زوی وو نو د الله تعالی د زوی تابعداري کول داسې دي لکه څنګه چې د الله تعالی تابعداري ده نو زنه کومه تابعداري څوک ته نبی له سلام وته وي چې زنه کومه تابعداري د دینه دا معلومي چې د الله زوی هم نشته دي نو په دې آیت کې د الله تعالی په ولد باندې چې کوم دی د الله تعالی په زوی باندې د الله تعالی په لور باندې رد دی چې د الله تعالی څخه نشته دي اولاد نشته دي قل تو نبی له صلوات و سلام ان کان للرحمن کچری وی د رحمان د پاره ولدن س اولاد نبی له صلوات و سلام ته سوی وی فانا اول فزبا د ټولو نه وړم به العابدین د عبادت کوونکو وما زه عبادت نکوم مطلب دا چې د الله هم څه نشته دي زوی نشته دي سبحان پاک دی الله تعالی د سنا پاک دی د شرک نه او د اتخاذ الولد نه ولد نشته دي الله د شرک نه صفا دي نو سبحان پاک دی الله رب السماوات چې رب د اسمانونو دی والارض او رب د زمکه دی رب العرش او مالک د عرش دی عما یصفون لهغه سره چې دوی بیانوي نبی له صلوات و سلام د تسلی دا الله پیغمبره تدیل دون خپل قران بیانې په عقلي دلیلونو سره کله وت عقلي دلایل وروړي او کله ول چې کم دي نقلي دلایل وروړي او د دې باوجود دا خلک کم دي تا نه مخ اړي الله نبی له سلام له تسلی او قسم لور کی الله پیغمبر دا خلک بس انده سے پریک دا فزرهم دا خلک پریک دا یخوض او دې چې پریک دي مطلب دې ګوره چې دې په څه کې مشغولي ویلعبو بے فائدو کارونه کې دې په څه کې مشغولي بے فائدو ور دا زمونږ پتا سمای د الله ډېر انعام دی ور دا زمونږ د علاقې سونه غټه علاقه ده او په دغه علاقې کې زلته چې کم دي 30-35 کسان کینی تاسو وایي لکه د دې ټیم نه پس کم یو داسې د فائدې کار چې په دې بازار کې کیږي د فائدې سکار شته نه نشته ده په مارکیټونو کې کدی ټیم کې کسان ناشتي نو هر یو سړی وی غب شپ ته ناشتي یاره به ټول ورځ هم کار کوي لکه سړی وی غب شپ بولګو او موږ تاسو باندې د الله تعالی انعام دی الله پاک دې موږ تاسو د دې محفل نه نشړي ور موږ تاسو الله دل تراولي او دا د فائدې خبرې موږ تاسو باندې الله ووري دلته الله پاک نبی له صلوات و سلام ته نشاندهي خي چې کله دا خلق تا پرې خودل فزرهم نمبر 1 دا پرې د بس او چې کله دا تا پرې خودل د دې غټه نه خوداوي چې دا به بے فائدې کارونه کې لګیا وي بے فائدې کار دي ته وی لیکيږي چې نه په دنیا کې څه ګټوي او نه په آخرت کې او دا به د دې غټه نشاندهي وي طول د فائدې خبرې کوي نو دی نوري بدی پرېږده نو دلته الله پاک نبی رسول الله والسلام ته تسلی ورکړي فزرهم پس نبی رسول الله والسلام دا مشرکان دا کافران پرېږده یخوضو چې مشغول وي ويلعب او لوبي کوي د دې کارونه تاسو وی لوبي یمه کو چې بدی لوبي کوي بے فائدې کارونه کوي حتی خ نو دی به کم دې خپل کارونه کې به مشغول به بے فائدې وی تر دې پوری چې دې ته مرګ راشي حتا یلاقو تر دې چې او بګوري یومهم الذی دوی هغه ورځ د کوم چې یوعدون دې سره وعده کولی شي قیامت به وګوري ارسب وګوري واخر دعوانا الحمدلله